مثال الاول مثال دی اول دا ده فيما اذا قال یو سړی وایي ان ملکت عبدا کزه مالک شوم دی عبد فهو حر دا حر ده فملک نصف العبد نیم غلام واخست فباعوا بيع خرج بيع ملک بيع نیم نور واخست لم يعتق علیه دا په دنا ازادي ولی نه ازادي ځکه د په ملک کې کل عبد نه د جمع شوی ته خدا سی ویل دي ان ملکت عبدا کزه د عبد مالک شو نو دا د دې تقاضا کوي چې د په ملک کې ټول عبد جمع شي یو ځای پسه هوري ملکیت سبب د حریت ته خو چې ټول عبد خو جمع شي کنه ا د نیم عبد واخصای به خرج کا بیا یې نیم واخست نو چې بیا نیم واخست نو غلام نه ازاديږي ځکه دی ویلو ملک تو عبدن ملک سبب د حریت وو ملک مضاف عبد تا یعنی چې دا عبد به تمامي امام مملوکی اوس خو نیم عبد د مملوک ته نیم نه ده نو عبد به تمامي مملوک نشه نو حریت نشه ثابت ځکه وای په ملک نصف العبد نیم عبد مالک شه فباو ده خرج کړ ثم ملک نصف الاخر و بل نیم واخته لم يعتق وای اذ لم يجتمع في ملکی كل العبد ځکه نه ده جمع شوی اې د په هغه کې ملک کې ټول عبد نه ده جمع شوی ځکه چې د یو مل نصف اخذ آیا ذات به بل نصف اخذ نه دا نه دا ذریعہ د توصیف بملک العبد دې ته دا نه ویل کېږي چې دا مالک دی عبد ده ورث کې نه ورته وایي چې دا مالک دی عبد ده ځکه نیمه خرڅه خرڅ کړه بیا نیمه اخذ نو دې ته عرفن نه وایي چې دا مالک ده مثلا یو سره قسم وکي دا سی وای چې والله ما ملکت 200 درهم کتو زه چیرم د 200 مالک نه ګرځیدل خود دا دې تقاضا کوي چې دا ملک مضافي 200 تمعن ورث کې دا ده چې توای چې ما ملکت 200 درهم دا دې تقاضا کوي چې 200 درهم تاکه تاسره ال تمام موجودي دا مزداق کی ملک ده عرف کې استاد 200 روپے حاصل کړی دي او کله شل کله سل تاسو متفرقي نو تنه خانیس ځکه ملک اضافه 200 تر غره ده ادا په عرف کې په مائیت باندې محمول ده دا سیدل تم ملک تو عبدن عبدیت ته ملک اضافه ته نو عرف کې دا پس مالکیت اطلاق کېږي په عرف کې چې دا کل مالکی نه دی نیم مثال الاول فيما اذا قال ان ملكت عبدا فذا مالك ته عبد فهو حر فملك نصف العبد دا دې نیمه مالک شه فباو خرج کړ ثم ملك نصف الاخر بين نصف اخر مالک شه لم يعتق اذا لم يجتمع في ملكه كل العبد ځکه د په ملک کل عبد نه جمع شوی ولو قال ان اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد او ته کني نصف ثاني اکدا سی ویلا چې اشتريت عبدا فهو حر کما واخشت عبد به حري مونږه عبد ته نسبت شراء کړای دا او د نیم عبد واخص آی خرج بیا نیم واخص او تکا دا نیم آزادی په دمان ولې ځکه دا عبد ته نسبت شراء کړایو او ورث کی اطلاق ته شراء په نیمم کېږي په کولم کېږي شراء اخیستلو اطلاق خو په نیمم کېږي په کولم کېږي نو د نیم واخص دته شراء وایي خو خود خرج کړ بیا نیم واخص چې نیمه بیا واخص او ته کاله دا په دې باندې آزاد ځکه شرع متاکا کړه په نیم کې او شرع اطلاق په عرف کې په نیمم کېږي په کولم کې ولو قال ان اشتريت عبدا قوام خستعبد فهو حر فاشترى نصف العبد نیم عبد واخص فباو خرج کړ ثم اشترى نصف الاخر بیا نصف اخر وخت او ته کله نصف ثاني دا دوم نصف په دې باندې آزاد دا او دا په کوم قانون بنا ده دا په دې قانون بنا ده چې مطلق کله کله مقید ګرځي په دلالت کې عرف سره عادت سره کله یو مطلقي خدا مقید کیږي عرفن عادتن نو ته چې ملک وایي عبدن نو دا عرف عادت کې دا مطلق ته ملک نیم ته وایي وی چې ته وایي کل ته وایي خو عرف کې دا مقید ده په تمام باندې ملک تو عبدن پس وایي چې ته تمام مالکی
وتا نیم واخص تمام ہونے مالک شوی آزاد دی کړ بیا دې نیم واخص نه دې آزاد کړ خو پتا آزاد نه آزادېږي ځکه عرف نه خلاف ده ولی عرف کې مطلق دا مقید ده په کل سره اگر که ملک مطلق ده نیم ته وایي ویسی ته وایي خدای مقید ده عرفان په کل اشرا نه ده مقید عرف کې اگر که شرا خو مطلق ده ویسی ته وایي دوه ته وایي درې ته وایي کل ته وایي عرفان دا نه ده مقید په کل چې کل باخلي نو کوي وایي څه دی واخسته هم اشرا اطلاق ټیک ده کنیم دی واخسته هم شرا اطلاق ټیک یا دا نیم دی واخس خرڅ تک بیا دی نیم واخس او تکاله دا په باندې آزاد دا شو ولو انا بالملك اشرا او بشراء الملك صحت نیتو بطریق المجاز لان شراء الا الملك والملك حكمه فاما الاستعاره بين العله والمعلول من الطرفين بلا مسئله کې دا وایي چې اسلام ملک تو وایي او مراد شرائی یا اشتری تو وایي او مراد ملکی دا مجاز صحیح ده وای دا صحیح ده طرفین نه صحیح ده ولی طرفین صحیح ده ځکه ملکی لتا اشرائی معلول ده ایلت معلول کی اتصال سوری ده منځ کې واسطه نشته صورتن اتصال ده پکې ځکه شرا سره ملک متصل نو چې شرا دی نو ملک متصل شو سره کنه ملک راغی متصل شو اتصال راغی صورتن چې تا مثلا غلام واخص یا مثلا غوزه دی واخصه دی غوا واخصه نو شرا سره ملک راغلی ده منځ کې سالیس نشته اتصال سوری ده چې اتصال سوری په کې رااله علت معلول دی ملک معلول ده شرا علت نو استعاره جانبانو نه صحیح ده ځکه هر یو بل ته محتاج ده علت معلول ته محتاج معلول علت ته محتاج علت په علت والی کې معلول ته محتاج ام معلول په معلول والی کې علت ته محتاج نو کته ملک تو ویلا امراد شراوا ټیک تا کته اشتری تو ویلا امراد ملکو بیا هم صحیح ده دوه طریقو سره مجاز صحیح ده ځکه ویلا ولو انا بالملک اشرا اکه اسره ملک شرا واخلي ان ملک تو عبدن وای امراد شرائی په دې اول صورت کې یو ان ملک تو عبدن فوحول امراد ملک شرا بس ٹھیک تا دا په شرا باندې محمول شو اشرا خو دې نیم صحیح کیږي دی وی صحیح کیږي نو دا نیم چې د واخص آزادی کې بیا نیم واخص او ته کاله په دې باندې آزاد ده اکه اشتری تو عبدن ویلا امراد ملکو به بیا ټیک تا ځکه شرا مساو علت معلول ده علت تا امل کې معلول ده استعاره جانبانه نه صحیح ده نو که اشتری تو ویلا مراد ملکو بیا دا صحیح ده ان ویل ان اشتری تو عبدن مراد ملک تو عبدن مزدام ٹھیک تا اوس چې دا ټیک تا امل کی اطلاق په عرف کې په مجموع باندې کیږي په نیم باندې نه کیږي عرفان د ملک اطلاق په مجموعه کیږي نو کله نیم واخذ آزاد کړ خرچ کړ بیا نیم واخذ لا یو تقاله ځکه د ذکر د شرع کړه د مراد ملک ته ملک په عرف کې مقید د په کل سره اته کل نه واخذته کل مالک نشه ځکه لا یو تقاله په دې باندې نه آزادي ولو انا بالملك اشرا اکه ملک نه اشرا مراد او بشرا الملك اشرا سره ملک مراد صحت نیتو بینیت سیده بطریق المجاز لأن الشراء علت الملك تک شراء علت ملك ده والملك حكمه الملك حكم ده فأما الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين نو استعارة عامة شو وما ان علت معلول کے طرفين هنا إلا أنه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة دی وای دا ټیک ته استعاره خو ټیک ته علت حکم مانځ کې جانبانو نه صحیح ده ذکر دی علت مراد ته نه حکم ذکر دی حکم مراد ته نه علت خو پسه چې قائل باندې تهمت نه لګي اوس مثلا د ملک تو ویل دي او مراد شراو دا دک د باندې تهمت نشته ځکه د خدا سی ویل ان ملک تو عبدن فوحور کزه مالک شو بیا ده هور ده امیر کی اطلاق پورف کې په ټول باندې کیږي چې مجموع د په ملکی دیته وای نو نیمه واخذ آزاد کړ
خرچ کړ بیا یې نیم واخست لا یعتق علیه نه په د باندې ازادېږي ځکه د ملک تو ویلي دي بیا ملک خو مجموع کې استعمالیږي حضرت خدای نیم مالک شو نیم ته ملک نه وای په عرف کې نه نشه آزاد نو کله ملک نه شرا واخلي نو به تهمت نشته په د باندې ځکه چې شرا واخلي ملک نه بیا خو آزادېږي مثلا دا مجازو که ذکر دی ملک مراد ته نه شرا اوس اول نیم واخس خرچ کړ بیا نیم واخس او ته کاله اوس په دا آزاد ده ولې ځکه شرا اطلاق په نیم کې نیم ته شرا وای ملک خو نیم ته نه وای ملک مجموع کې عرفان استعمالېږي نو کله ذکر دی ملک تو کې مراد ته نه شرا کې دا مجازو کې لا تهمت علی په دې کار باندې تهمت نشته ځکه دغه ملک ویلو خو شرا مراد کا ملک خو بده باندې نه آزادېږي اشرا کې خو بده باندې آزادېږي ځکه شرایط لا خو په نیمم کېږي نو چې اول نیمه واخص خرچ کړ بیا نیمه واخص هوته کاله ملک هو نه آزادېږي ځکه ملک مجموع ته وای لم یو تکاله نه پازادېږي نو ملک نه شرا خېسل تهمت نشته اشرا نه ملک خېسل دې کې تهمت ده ځکه شرا کې خو آزادېږي ملک هو نه آزادېږي نو شرا نه ملک خېسل دې کې تهمت په درځي ملک نه شرا خېسل په باندې تهمت کې ناراضي نو چې تهمت یې پکې التبا قضا ان نه صادق دیانتن و صادقی یعنی بین هو بین الله بدای صادقی خو قاضي ودا قضا نه ورکي ځکه دا باندې تهمت راځي بیا ځکه ویل الا انه مگر دا قائل ما په صورت کې یکون تخفیفا فی کی چې د پاک کې تخفیف جوړیږي لا یصدق فی کل قضا دې تصدیق په پاک ته قضا کې نه کېږي خاص کر یعنی قاضي بدا فیصله نه ورکي چې تا ذکر دې ملک تو کړه دا ذکر دې اشتراط دې کړه دا مراد دې نه ملتا قاضي بدا فتوا نه ورکي قضا باندې کې ځکه شرع کې خو ملک اخیستل دا خو د تهمت ته شرع کې خو اول نیم شرع ټیکتا بیا دومره شرع ټیکتا یا آزاد شپ چې ملک اخلي نو ملک په مجموع باندې اطلاق کېږي اته چې یو نیم واخص از خرچ ک بیا نیم واخص ملک اطلاق نه صحیح کېږي چې نه صحیح کېږي نو نه پازادېږي نو کله شرع نه ملک اخلي نو قضاءن بدای نه صادق ځکه دا باندې تهمت راځي دیانتن و صادقی بین الله و بینه لا يصدق فی کل قضا دې تصدیق پنه کېږي پاک ته قضا کې خاص کر لمانه تهمت دی وای دی لته تهمت نه لا له ادمي صحت الاستعاره دی نه له وجه د نه استعاره نه و مثال ثاني دو مثال درکې دو مثال زمانہ یعنی چې اتصال مانوي وي پکې لکه سبب او حکم صورتن دومره کې اتصال نه منځ کې فاصله صورت کې نه اتصال علت معلول کې خو فاصله نه علت سره معلول متصل لکه مکان متبین سره بولو کون کې بول متصل دي اسبب حکم کې نه اتصال شوري منځ کې واسطي لکه دې مثال کې توز ګوره چې کله اتصال معنوي وي یعنی سبب او حکمي یو سبب بل مسبب نو استعاره یو طرف نه ټیک ده سبب طرف نه استعاره ټیک ده مسبب طرف نه استعاره نه ده ټیک ځکه سبب اصل ده نو اصل نه استعاره ټیک ده چې ذکر دی اصل مراد ته نه مسبب دا ټیک ده فرع طرف نه نه استعاره ټیک چې ذکر دی مسبب مراد ته نه سبب ځکه دوی کې اتصال نشته کنه سوري اتصال ستانه پکې اوس یو سره د خپل خدای ته وای حررتو کې انیت دې سره طلاق وي دا اوس صحیح ده ولې ځکه دا تحریر څه ده آزادول دا ثابتې زوال د ملک ته بوزای چې سره خپل منځ آزاد کی نو ملک ته بوزای زائل شکل چې آزاد کړو څو ملک بوزای پاتل چې سره منځ لري او دا آزاد کړه او د ملک ته بوزای ختم شو ولې ختم شو په سبب د زوال د ملک رکبي چې کدا آزاد کړه بیا نو چې آزاد کړه نو ملک رکبي ختم شو نو ملک بوزي ختم شو نو ګوره حریت چې حریت ایویلا مراد طلاق دا ټیک ده ځکه حریت سره زوال د ملک بوزي راځي خو په واسطه د زوال د ملک رکبي سره چې زوال د ملک بوزي ور سره له نو طلاق را ده ټیک شو وستنه ځکه طلاق سره ملکی بوزا زایل کیږي کنه
خو منځ کې واسطه لري علت حکم نه دی دا نه چې خامخا حریتی دی به الته زوال د ملکی بوزي ولې ته یو عبد ته وای غلام ته وای چې انت حرون نو حریت خوراله زوال د ملکی بوزي خو نشته ځکه دا خو الکته عبد ده خو اتصال معنوي شته دا ټیک ته چې حریت سره زوال د ملکی بوزي راځي بل واسطه هغه دای چې مینځ ته تو وای چې انت حرتون نو چې انت حرتون رااله نو زوال د ملکی بوزي رااله په واسطه د زوال د ملکی رکبه سره خو اتصال سوري نشته تاسو نه دا چې خامخا وای ولې ته اوس غلام ته وای چې انت حرون نو حریت خراغله ده او زوال د ملکی بوزي چیرته راغله ملکی بوزار تشتن بیا ملکی رکبه زایل شو خو زوال د ملکی بوزي خو نه راغله ځکه دا اهل نه ده دي نو معلومه شو چې سبب او حکم مانځ کې یعنی تحریر ملکی زوال د ملکی بوزي مانځ کې نشته اتصال سوري کله به یا کله بني نو دا خالی سبب شو واسطه ته محتاج چې زوال د ملکی رکبی ده هغه په واسطه به زوال د ملکی بوزي راځي فانته حرتون سره نو جائز چې ته استعاره یو کې طلاق نه ځکه طلاق هم مزیل د ملکی متعده اصل ملکی متی صحیح ځل کیږي حلال تان ته حرتون سره زوال د ملکی متی رااله دا د استعاره د سبب مسبب پر ټیک شو دا شوور ځکه ویل مثال ثاني مثال د دوم چې استعاره د سبب مسبب مت کې ان سبب حکومت کې اذا قال الامراتی چې در خپل خزه ته وای حررت کې تمازه رکړي او نوابي طلاق امراد طلاق یصح دا صحیح ده ولی لأن التحریر بحقیقتی ازادول حقیقت کې یوجب زوال ملک البوزه دا واجبې زوال د ملک بوزه بواسطه زوال ملک رکبه منځ کې واسطه لري په واسطه زوال د ملک رکبه حریت طرف ملک رکبه زایل شه ملک رکبه سره زوال د ملک بوزي رااله فکان سببا محضن دا سبب شو مفزی شو سبب معنی مفزی فی الجمله دا ورسه دا زوال د ملک بوزي ته دا څنګه چې همیشه رسیږي ولی چې تعلق ته وایي چې انت حرون الته زوال د ملک بوزي نه راځي خو فی الجمله مفزیده چې خزه ته وایي چې انت حرتون دلته زوال د ملک بوزي راځي مینځ ته وایي فکان سببا محضن نو دا مفزی فی الجمله شو دا انت حرتون لہذا ان حریت مفزی فی الجمله شو فکان سببا محضن نو دا سبب محض شو لزوال ملک المتعه لپاره د زوال د ملکی مدي فجاز استعاره عن الطلاق نو جایز چې دا مجاز شي طلاق نه ولی الذي هو مزيل لملك متع چې طلاقم لری کوي کنه ملک متع ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب ان يكون الطلاق الواقع برجيا كصريح الطلاق دا دفع د سوال کې اعتراض ده چې دا حررتو کې دا استعاره طلاق نه شو دا حررتو کې استعاره شو طلاق نه نو دا نائب شو په ځای د طلاقتو کې نائب پر حکم دی منابي ا طلاقتو کې چې تو طلاق سری ده نو په کار دا چې دا انت حرتون طلاق سری نه کینایي دا طلاق صریح وي دا وینا طلاق رجیوي نه کیږي طلاق رجی ولې ځکه طلاق رجی خو نه ظاهر کې ملک دی متعه طلاق رجی سره هم ملک متعه نه ځای ملک متعه نه ظاهر کیږي ځکه ته طلاق رجی کې رجوع کوی بس خالی رجوع کې نو بس دا ته بیا خزه ده خو معلومه ده چې ملک متعه نه ظاهر شوی عدالت همونګه انت حرتون دا سبب ده لپاره د زوال د ملک متعه په سبب په واسطه د زوال د ملک رکبی چې تان ته حرتون تر زوال د ملک رکبی رااله زوال د ملک رکبی سره زوال د ملک بوزي رااله چې زوال د ملک بوزي رااله ته فائدہ نه شو نه خسته اوس خځه سره جما نه شي کولای نو دا استعاره دا مجاز طلاق باین نه چې دا مجاز طلاق سری نه نو متری دا اعتراض کوي چې ګوره دا کله استعاره شو طلاقونه نو دا حررت کنائب شو کنه په ځای د طلاقو یعنی په ځای د طلاقتو کې ا طلاقتو کې خو طلاق رجی ده به بدلته طلاق رجی دا وینه طلاق رجی نه ده
ځکه طلاق رجی سره خو زوال د ملکی بوزي نه راځي دلته خو زوال د ملکی بوزي راغلی ده چې زوال د ملکی بوزي راغلی نو معلومه شو چې دا استعاره طلاق کنایي نه ده نه چې استعاره د طلاق صریح نه طلاق رجی نه ولا يقال نه ویل کیږي لو جوړه مجاز نه طلاق قدم مجاز کو طلاقونه لوجب يكون الطلاق الواقع وي واجب د چې وی طلاق چې واقع په دې سره رجی کسریه طلاق لکسریه طلاق رجی وي لأن نقول لا ندل مجازا للطلاق مونږ نه ګرځو دا مجاز طلاقونه بل ان المزيل لملك المتع دا انت حرتون دا مجاز دا د زوال دی ملک متعینه زوال دی ملک متعینه په واسطه دی زوال دی ملک رکبی زوال دی ملک متعینه په طلاق کنایي سره راځي په طلاق صریح راځي سره نه راځي بل ان المزيل لملك المتع دا نه د مجاز انتی ورتون طلاقونه بلکې دا مجاز د مزیل دی ملکی متعینه وذالک فی البیان ازوال دی ملکی دغه په طلاق بیان کړه یزی رجی لا یزیل بی ملک المتع ځکه طلاق رجی سره خو زوال دی ملکی متعینه راځي اندنا مونږ په مذهب باندې خلاف النشافی ولو قال لامتی یسره مين ته وای طلقتو کې ونوابی تحریر دا ګوره استعاره د مسبب د سبب پاره طلاق مسبب د اوز د تیر انت حرتن سبب ځکه انت حرتن سره زوال د ملکی متیرات په واسطه د زوال د ملکی رکبی نو دا ملکی متی پر سبب شه زوال د ملکی متی پر نو جایز ده چې طلاق نه کنایه کې ځکه مجاز کې د طلاق سره زوال د ملکی متی راځي وکتلقت کتا ورته ویل مراد دي انت حرتونو بدانه ده صحیح ځکه طلاق مسبب انت حرتونه سبب استعاره د فرع اصل پر نه دي نو طلاق نشي مجاز کې ده تحریر نه چې ده آزاد شي چې تمیز ته وای طلاق ته کې مراد دي انت حرتونه دانه ده صحیح ځکه طلاق مسبب او تحریر سبب او مسبب فرع سبب پر استعاره د فرع اصل پر نه دي ولو قال لامتي كمن دي تقول طلقتك ونوابي التحرير مراد دي سره تحرير لا يصح ولا لان الاصل جاز ان يثبت به الفرع ځکه اصل چې دلته سبب ده سبب څوک ته تحریر جائز چې دې سره فرع ثابت کی چې حکم ده چې طلاق ده او اما الفرع چې فرع چې طلاق ده فلا يجوز ان يثبت به الاصل جائز نه چې په دې سره اصل ثابت شي ولا هذا نقول